په انسانانو باندې مشکلات راځي، په دې باندې تکالیف راځي، په دې باندې بیماری راځي، په دې باندې بل طرف ته وګورو خوشحالي راځي. اوس دا ټول هر څه چې راځي نو دا د الله تعالی د طرف نه. که په د باندې خوشحالي راځي، که په د باندې غمونه راځي، که په د باندې هر څه په دې دنیا کې راځي، د په زندګۍ کې را مخې ته راځي، دا د الله تعالی د طرف نه. خو دومره ده چې د انسان ته اختیار ورکړی دی چې ته د الله تعالی نه دعا غواړه، ته الله تعالی نه غواړه، خیر ته غواړه، خیر به درله درکوي. او دا دعا ته کوه چې دا بدي زمانه خوا که نو هغه به ستا نه الله تعالی خوا کوي. دا اختیار انسان ته ورکړی دی چې ته الله تعالی سوچت کو د هغه نه دعا غواړه. بله دا خبره چې په دعا سره د انسانانو د مسلمانانو ډېر غټ غټ کارونه سرته رسي. په د باندې تکلیف راغلی دی، په د باندې مشکل راغلی دی، دی دعا د الله تعالی نه وغواړي، هغه تکلیف هغه مشکل د نه الله خوا کوي. په د باندې بیماری راغلی ده، دی دعا د الله نه وغواړي، هغه بیماری الله د نه خوا کوي. اوس دا دعا قبلېدل د الله تعالی په دربار کې، نو یا خو به داسي چې ته څنګه دعا وکړې نو ستا دعا به هم په هغه وخت کې الله تعالی قبول کړي، یا به داسي چې ته دعا وکړې نو په هغه وخت کې به هغه څیز ستا دپاره ښه نه، هغه وخت کې به قبول نه شي، د وروسته وخت دپاره به یې درله ذخیره کړي، وروسته به یې درله درکړي. یا به داسې وشي چې په دنیا کې به تا ته میلاو نه شي، خو د هغې اجر او ثواب به تاله الله په آخرت کې درکوي، په قیامت په ورځ باندې به د هغې اجر او بدله به درله درکوي. خو اوس دا خبره هم په ذهن کې ایښودل پکار دي چې د کوم انسان دعا قبلیږي او د کوم انسان دعا نه قبلیږي. حدیث مبارک کې راځي، د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، اوږد روایت دی، یو حصه پکې دا ده، نبی علیہ السلام فرمایي چې یو کس به راشي، په هغه باندې به دوړې وي، د هغه ویښته به هغه د دوړو ډکي، کپړې به د دوړو ډکي، هغه به دعا کوي یا ربا یا ربا، خو حال به دی چې د هغه دعا به نه قبلیږي. ولې؟ ځکه چې د هغه خوراک به د حرامي، د هغه څښاک به د حرامي، د هغه لباس به د حرامي، هغه چې کومه غذا خوري هغه غذا به د هغه د حرامي، نو په دې حالت کې به څنګه د هغه دعا قبول شي؟ د دې روایت نه موږ ته دا خبره معلومیږي چې هغه انسان دعا الله تعالی قبلی کوم چې په خېټه کې حلال پراتی. یو انسان د حرام مال په خېټه کې پروت دی، د حرام مال هغه اغوست دی، د حرام غذا هغه استعمالي، په دغه صورت کې کدا انسان ډېر دعاګانې وغواړي، ډېر دعاګانې وغواړي، دغه دعا الله تعالی دلته نه قبلي. ځکه دې روایت کې نبی علیہ السلام فرمایل چې هغه ډېر په بد حال کې دی، ډېر په بد حال کې الله ته ناست او دعا غواړي، ویښتو باندې دوړې دي، کپړو باندې دوړې دي، خو دغه دعا د هغه الله تعالی نه قبلي. وجه څه ده؟ وجه هم دغه ده چې هغه د حرام استعمال کوي. او نن سبا موږ ګورو نو حرام ډېر زیات عام شوي دي، انسان خبر هم ني، خو بیا هم هغه په حرامو کې اخته شوي، بیا هم هغه د حرامو استعمال کوي. د دې د وجې نه ډېر زیات کوشش کول پکار دی، په خپل مال باندې، په خپل جایداد باندې، په دې کې سوچ کول پکار دی چې مونږ دا مال او جایداد، ما سره کم مال دی، ما سره کومه پیسه ده، دا په کومه طریقې سره راغلی ده، دا د حرامو په طریقې سره ده که د حلالو په طریقې سره؟ که د حلالو طریقې سره بیا په هغې باندې خوشحالېدل پکار دي. خو که چېرته د حرامو په طریقه باندې مونږ ګټلي، هغه مال بیخي اخوا کول غواړي، خپل مال صفا کول غواړي، د هغې نه وروستو به زمونږ دعاګانې قبلیږي، د هغې نه وروستو به زمونږ مشکلات او